MDS स्टोर एयरपोर्ट रोड का इफ्तिताह हुआ और हमने इफ्तिताह किया और इसमें बहुत सारे शहर के ताजरीन और मौजूदीन ने शिरकत की क्योंकि आजकल स्टोरों का ज़माना है और ये तकरीबन MDS का तीसरा फ्रेंचाइज बोले और क्योंकि आजकल के ज़माने में एक तो ट्रैफिक का मसला होता है, पार्किंग का मसला होता है, तो एक ही स्टोर में जब सब कुछ अवेलेबल होता है और फिर ख़ासकर एयरपोर्ट रोड जो है हमारा एक अहम रोड है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ से गुजरती है, पूरे एक इलाकों को कवर करती है और उसमें जाते हुए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है आपको एक ही जगह मिल जाती है, तो इससे पीछे जाना नहीं पड़ता है। तो चीज़ भी मयारी होता है क्योंकि मैं खुद घर का परचेजिंग जो है, घर का सामान जो है जब से MDS स्टोर में बुनियाद रखा है क्वार्टर में, मैं मेरे ख्याल में इनका सबसे बड़ा किरदार हूँ। तो क्योंकि एक चीज़ कीमत भी सही होता है, क्वालिटी भी सही होती है। بلوچستان یې سان وکړي او سیستم یې چینج کړي. زموږ دا خواهش و چې په دنیا کې دغه رقم کاروبار چې اسلام آباد له به ولاړو، لاهور له به ولاړو، چې په کوټه کې ویل دا نه دي. نن ماشاءالله زموږ خلک مګر دا لیکه پړه دی نه دي چې دومره لیکه پړه دي چې ډبل ایم یې کړي دي. دا ګرد زما رقم انګوټه چاپ دي خو دومره محنت یې وکړي چې نن یې زموږ د کوټې د بلوچستان ماحول چینج کړي او کم سټورونه چې خلاصېږي دا درېیم برانچ دی چې دی خلاصوي او زموږ د دوی صدا خواست دی چې په پښین، په کوچلاغ، په هر ځای کې هر سرمایهدار ته دا دغه دی. پیسې خو دا مقصد نه چې تا په پیټۍ کې ایښي دي، باید د هغه خلکو ته روزګار ورکړي. اوس یو MDS دی اوس زرو کسانو ته روزګار ورکوي. نو انشاءالله زموږ فیملیانې چې راسي هم یې پوزه دي، که د خلکو هغې راسي هم یې پوزه دي. کوم شی چې موږ د اسلام آباد ته یا د دوبۍ راغوښتی هغه نن شکر دی الحمدلله موږ ته په کوټه کې رامیلاویږي. زه دا وایم بیا د دې خلکو شکریا ادا کوم چې زموږ پر ګرده کوټې او پر ګرد پښتونو بلوچ پیټ باندې د دې احسان دی. دغه رقم اکټیویټیانې که نور تاجران هم دغه کې نو موږ هغو ته ویلکم کوو، ښه راغلی وایو. د دوه سټوره د دا شلو کالو څخه چې دی ټول ښار ته خوشحاله دی، هېڅ چا تر اوسه پورې د دې شکایت نه دی کړی. نو د دې موږ په خپله د مرکزي انجمن تاجران په حیثیت سره زه د دوی د سټور د دوی د کاروبار ذمهواره یم. دا یوه شي انشاءالله د دوی په ریټ کې او په شي کې به په زندګي فرق نشي را. بلکل صفا شیان خرڅوي، صفا سودا ورکوي خلکو ته او ریټ یې در ګرده کوټه کښته دی، په صحیح معنا ریټ دی.